ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفتنة فإن اللسان فيها مثل وقع الصيف. زما عزیزانو نن موضوع دا د ژبې په باره کې چې د ژبې حفاظت دا په مسلمان او په نارینه او زنانه باندې لازم دی. دا انسان کې دا ژبه یو داسې حیثیت لري چې دا ژبه سړی جنت تم بوزي او دا ژبه سړی جهنم تم بوزي. دا سړی په معاشره کې په ښو الفاظم یادی خلک او که د ژبې نه بد الفاظ وباسي نو خلق بیا په بدو الفاظم یادی. په معاشره کې د زندګۍ اصول اهمیت چې کم دی هغه ژبه ده. نن که په معاشره کې وګورو نو د دې ژبې نه د غلط استعمال د وجې نه بچی د پلار نه خفه دی. د دې ژبې د وجې نه خواښې د انګور نه خفه ده. د دې ژبې د وجې نه ورندار د خینې نه خفه ده او خینې د ورندار نه خفه ده. صرف د دې معامله چې ده هغه په ژبې پورې ده. که چېرې په معاشره کې انسان د دې خپلې ژبې کنټرول وکړي، بد الفاظ پرېږدي، لعن او طعن پرېږدي، بدې ردې پرېږدي، پیغور پرېږدي، د بل سپکه خپله اوچته پرېږدي، نو معاشره به یو اصولو ته راشي. بیا به جګړې نه وي، بیا به قتل نه وي، بیا به په کور کې امن او سکون وي. نن معاشره دې ته راغلې ده چې د دې د ژبې وجې نه خلک قتل کوي. د دې د ژبې نه دوه خاندانونه خلک ورانوي. د دې د ژبې د وجې نه دوه خواږه رونه خلک جدا کوي. د دې د ژبې د وجې نه پلار او بچی جدا کوي. دا وجه دا ده چې دا ژبه دا د شریعت خلاف استعمالیږي، د شریعت مطابق نه استعمالیږي. که چېرې دا ژبه د شریعت مطابق استعمالېدی نو بیا به په معاشره کې دا بېګاړه نه وی. نبی علیه السلام دې ژبې ته دا فتنه ویلې ده. ایاکم والفتنه، بچ کې خپل ځانونه د فتنې نه. اے د الله پیغمبره فتنه د څه شی؟ مال دی، بیبي ده، ښځه ده، څه شی فتنه ده؟ نبی علیه السلام فرمایي فإن اللسان، دا ژبه دا فتنه ده. او بیا نبی علیه السلام د دې مخکې هغه وجوهات ذکر کوي. ولې دا؟ نبی علیه السلام فرمایي مثلو
د دې ژبې مثال چې دی وقع السویفه دا د تورې مثال لري لکه څنګه چې توره غوڅول کوي دغسې دا ژبه د بل مسلمان زړه غوڅوي دا ژبه د بل مسلمان په زړه کې لارې وباسي دا ژبه چې غلطه استعمال شي دا وینو پورې دا خبره رسیږي خلق پې مړي کوي نبی علیہ السلام په هغه ټیم کې فرمایلی وو څوارلس نیم سوه کاله کم او بیش وشو چې نبی علیہ السلام فرمایي دا ژبه مثال د تورې لري نن دا توره دا مونږ غلط استعمالو کچره دا صحیح استعمال شوا په معاشره کې چې نن دا جنگ جګړې مونږ وینو زما د پالا قسم وي دا بنئ د صحابو زندگی کا اوچته کې صحابو په زندگی کې صرف اخلاقو و اخلاق جوړیږي د سنا اخلاق جوړیږي د ژبې نه که تاله یو کس بدر دوی ته د هغې جواب مه کوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی یو کس راځي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا بد رد وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا کنزلی کئی نبی علیہ السلام ولار دے او مسکے کی گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل ځان ډیر ایثار کا لیکن دخلین و خبر اویستا مفهوم مبارک داسے دے اگر سڑی تسوئی اللہ تا داسی کی بس نبی علیہ السلام روانش وجہ سوا وجہ جاو داوا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جواب ورکی اگر جواب دا وجہ نبی علیہ السلام خپشا نن مونږ او تاسو پښتون هغه چاته وایو چې هغه ته یو کنځلو کې چې هغه چې چاته کړي چې هغه ولا دوه وکړي بیا زما او ستا پښتون ما او تا ته غیرت راکوي چې پښتون یې ګوره ته کم نه یې چې ودله کوي درې وله کوه دا پښتو یوازې غیرت ته پاتې شوه پښتو خو په دین کې وکړه وتوے رورا پلان کئی سار منستا پاسی تحجد ہوتا تم سبا نہ پاسا رورا پلان کئی سار منستا جماعت تزی دا تکبیر اللہ سر منس کئی تم پختونی رورا تم پاسا او تکبیر اللہ سر جمع کوا دا پختو غیرت سوک چالا نور کئی دا پختو غیرت سدے چی یو دل یو کنزلو کی تول درے کوا اما و تا ولا شاتم لا تپو او بیا دغه مسلمان دلم ځان ډیر اوچت ښکاري چې رښتیا زه خو د عجب خان پریدیل الواد یما پښتون یما نو بیا دغه نوجوان چې تا ولم لا ټپولې دی بیا قتلم کوي دی بیا پردی کورم ورانوي دی بیا ډکو غلام کوي دا صرف ستا د وجې نه هغه لفظ چې د کم په دې ژبه وړوکې استعمال کړی چې غیرت دې وله ورکه دا هغه غیرت دا نن د خپل کور نه مسافر شه قتل یې وکړه وتښتېده د بل کور یې وران کړه وتښتېده مسلمان به په دین کې غیرت کوي د صحابو شان هم دا و چې هغې به په نیکیو کې د یو بل نه مخکې کېده ما او تا په غیرت کې د یو بل نه مخکې کېږو د دنیا د یوې روپۍ لالچ دپاره سفیان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او عرض کوي اے د الله پیغمبره مضبوطیا د اسلام څه شی دی چې زه پې مضبوط ودرېږم قلق پہ ادریگم نبی علیہ السلام و تفرمائی وی تدعو اے اللہ ربی اللہ زمان رب دے
او بیا په دې قایم ودرېږه بیا باباګانو ته سوال مه کوه بیا الله نه غواړه په خوشحالۍ کې او په خفګان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا عرض کوي اے د الله پیغمبره د کم شي نه ډېر ویاړېږم چې دا خپل ځان ته بچ کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي خپلې ژبې نه دا ژبه یې ونیوله او ورته ویې فرمایل د دې ژبې نه ویاړېږه پته لګي چې ډېر خلق به خاص کر زنانه نبی علیہ السلام فرمایي ما په جهنم کې ډېرې ولیدې دا نه چې روژه یې نه ونیولې دا نه چې مونځ یې نه و کړی دا نه چې حج یې نه و کړی نه نبی علیہ السلام څه فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی د دې ژبې د وجې نه زنانه په جهنم کې ډېرې پرتې نن چې زمونږ دوه زنانه کېږي په کورونو کې خپله اوچته د بلې سپکه شروع کړي غیبت شروع شي او دغه غیبت دومره خوند ورکړي چې په ګنټو ګنټو دې ناستې وي په دې غیبت دې نه ستړي کېږي دا ټول کمال چا وکړه دا دې ژبې وکړه نن که مسلمان په بیټکونو کې په کورونو کې کینی په هغه کورونو کې او په هغه بیټکونو کې چې دوه درې کینی ټول عمر به تیر شي دا به کلم ته ځان سپکه ونه وي بلکې د بل به سپکه وي خپله به اوچته وي دغې ته ویلی کېږي غیبت دغه کمال چا وکړه دا دې ژبې وکړه دغه ستانې کوي چې په یخنیو په ګرمۍ کې دې روژه نیولې وه په یخنیو په ګرمۍ کې په جومات کې به ولاړ وي مونځ به دې کو په یخنۍ کې به دې اودس وکړه په دې سخته ګرمۍ کې لاړې حج به دې وکړه هغه د مکې او مدینې مبارک کې به دې مکه کې به دې طواف وکړه په مدینه مبارک کې به د نبي علیه السلام په مسجد نبوي کې به دې مونځ وکړه په 50,000 بدلیږي لیکن هغه ټولې نیکۍ دې د خپل کور په بیټک کې پردي سړي ته ورکړې ولې په دې ژبه دې د بل غیبت وکړه که دغه غیبت دې د والدینو کړی وی نو د مور او پلار سره په دې ونې کې خو کړی وی چې دا خپلې نیکۍ به دې مور او پلار ته تللی وی نن مسلمان په دې ژبه باندې چې کله د بل غیبت شروع کړي نو شیطان وله راشي نو سړی چې کله د بل سپکه خپله اوچته وی نو دا ژبه هم په دې شونډو تاوی راتاوی نو شیطان وله راشي شاد ورسره او په دې شونډو ورته ووخي دا چې دا ژبه راته وکړي په دې شونډو یې ووخي دغه ژبه بیا لوره خوږه شي نو دا بیا لور غیبت کې ورننوځي که بل ورته وایي چې هلکه وروره غیبت مه کوه ګناه ده وایي دا کار په هغه کې شته که نه څه کوي کوم شیطان وله بیا شات ولګوي دا غیبت وده دومره خوږ کي او مسلمان په ځان نه پوهېږي خپلې نیکۍ بل له ورکړي په دې ژبه باندې مونږ څومره دروغ وایو روان به په لالیباغ کې وي چې په صدر کې یم را روان به په صدر کې چې په لاهور کې یم دا کمال چا وکړه دا دې ژبې وکړه ګوره یاد ساتئ دا ژبه چې ده دا د دینم یو حصه ده دا دې که صحیح استعمال کړه د غیبت نه دې ځان بچ کړه د لان توان نه دې ځان بچ کړه د پیغور ورکولو نه دې ځان بچ کړه د دروغو نه دې ځان بچ کړه ته په نیم دین باندې روان یې اخلاق ویلی کېږي هم دې ژبې ته نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی وی د قیامت په ورځ به د ټولو نه درون په میزان د تله کې هغه به ښایسته اخلاق وي ښایسته اخلاق دې ته نه وایي چې ته ښایسته کپړې واچوه ښایسته ګیره پرېږده دا خو سنت عمل دی دا خو پیل عمل دی ښایسته اخلاق ویلی کېږي دې ته چې ستا ژبه ښایسته چلیږي
دې ته ویل کېږي حسن الخلق. ابو سعید رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کله چې سحر شي وی نبی علیہ السلام او فرمایل کله چې سحر شي وی دا ټول وجودونه 360 داغه ټول اعضاء راغون شي او د جبې ته په عاجزۍ سره سوال کوي دا هر سحر دا ټول وجود دا ټول اعضاء دا د جبې ته په عاجزۍ سره سوال کوي خو ما ورته نه اورو خو زما او ستا په ایمان دی چې ما ته نبي علیه السلام ویلي ترمذي شریف کې روایت وی دا جبې د دا ټول اعضاء ورته فریاد کوي چې ای جبې ښایسته وچلېږه که چېرې ته نن ښایسته ونه چلېدې ستا د وجې نه به دا 360 اعضاء وجود دا ټول به غلط چلېږي که دا جبه غلطه وچلېده بیا قتلم کو که دا جبه غلطه وچلېده بیا ډاکم کو که دا جبه غلطه وچلېده بیا ګنام کو که دا جبه غلطه وچلېده بیا ما ورته هغه حرکت کو چې د بلې تورسرې روپټم شلو دا هره ورځ دا ټول وجود دې جبې ته فریاد کوي خو افسوس چې ما ورته په دې خپل وجود پوهېدی نو زما دا ستا او ستا دا جبه دا به ډېر په امن کې وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د نبی علیه الصلاة والسلام نه چا سوال وکړه تپوس یې وکړه ما اکثر ما يدخل الجنه اے د الله پیغمبره اکثر خلق به جنت ته په څه شي داخليږي نبی علیه السلام ورته فرمای التقوى وحسن الخلق ښایسته اخلاق او تقوا دا دو شیونه د دې سره اکثر خلک جنت ته داخليږي بیا ورته عرض کې اے د الله پیغمبره ما اکثر يدخل النار اکثر خلق په جهنم ته د څه د وجې نه داخليږي قال الاجوفان الفم والفرج نبی علیہ السلام ته فرمایل چې د دوو شیونو نه به اکثر خلق جهنم ته داخليږي یو د جبې د وجې نه د دې جبې او دویم د شرمګاه د وجې نه اکثر خلق به جهنم ته د دې وجې نه داخليږي نن ما ورته په جرګه کې چې کم طرف ته سړی غوړي دغه هغه طرف ته مونږ فیصله کوو داسې ده که نه ده غریب سړی باندې غریب سړی هم غوسه کوي مالدار خو یې پیسې هم کوي غلطي به ټولې دنیا ته پته وي ټولې دنیا ته به پته وي چې په غلطه دا مالدار سړی دی لیکن هغه به د پیسو مالدار وي د دنیا لالچ به وي غریب سړی او مالدار سړی به غریب سړی بدناموي چې غلطي ستا ده یو حاجي صاحب راته ویل وی زمونږ په کلي کې یو کس وی دوو کسانو لانجه وه وی دا یو کس وله څادر راوړه په تحفه کې لکه ما ورته یې چې وړو رشوت چې جي فیصله زما په حق کې وکړه جي لور تاسو په حق ډېر ښه پوهېږئ جاهل سړی په حق پوهېږي دا سالم دی چې پوهېږي د ټولو نه غټ جاهل سړی همدغه بدماش دی چې دین ورسره نه دا غټ جاهل دی وی چې ته ډېرې ښې فیصلې کوې اول یې وله صفت وکړي تا ته څه پته چې دا ښې فیصلې کوي نو وی اول یې وله دغه سړي څادر راوړه وی جي دا والی او جي زمونږ داسې فیصله د سبا به تاسو کوئ دا ورته وی صحیح دغه سړي ته بل ته پته ولګېده هغه وله د شپې میخه راوسته وی جي دا والی دا تحفه کې قبوله کوي سهار چې شو دغه کس کېناسته فیصله کوي هغه سړی ورته وی جي څادر ښه دی دا ورته وی څادر ستا میخې وخوړه میخې هغه څادر تیر که ستا څادر پیدا نه ورکوي ستا څادر د 1000 روپو میخه د 1.5 لاک روپو وه
نو هغه به څنګه زه ستا په حق کې فیصله وکړم؟ دا ټول ورانې چا وکړه؟ دا دې ژبې وکړه. اوس په معاشره کې دا ژبه ولګوه بیا ما او تا ته پته ولګي. او دې ژبې دومره ورانې وکړه، دوه خواږه دوستانې واچول، دوه خواږه دوستان. بله ورځ چا راته ویډیو ښوده، استاد جي دا وګوره، دوه ملګري ناست دي او هغه ټرس کې چې زما نوجوان نن په بیټکونو کې سکي آیس ورته وایي که څه مرداري راوتې دا سکي. یو بل نه هغه پیپ راکاږي، یو وایي مالی پرېږده او بل وایي مالی پرېږده، یو بل ته یې نه پرېږدي. دا یو بدماشو تماچه ورسره وه و هغه ملګری وویشته. دا ما او تا وله اخلاق ښودلي. زما استاد دا بچی چې په کور کې راغټ شي، مونږ وله د دین په ځای د قرآن د تلاوت په ځای ما او تا ورته څه وایو؟ بچي او کنځله خو دې ماما ته وکړه. نو دغه ماشوم هم کنځلو کې تم وله لاسونه پړق کړی چې بچیه تکړه سړی یاد ساته دا کنځلې ستا د خپل ماما ته وکړه، دغه کنځل به تا ته کوي. دا تاریخ کې ځان سره ولیکه. دغه کنځلې پردي سړي ته وکړه خو دغه کنځل به تا ته دا بچی کوي. دا ځان سره ولیکه. نن زما ستا واړه بچي د قرآن او د دین نه لرې دي. نن وګوره موبایل اوچت کا، نن په محفلونو کې په ډاجې پروګرامونو کې دا 2 کالو د 10 کالو ماشومان په سټیټ خلک ګډوي که نه ګډوي؟ ته بچي ته تا تربیت ښې او بیا وایي بچی ما ته کنځلې کوي د خلکو په مخ کې. دغه ډاجي دا چا راوړه دې کور ته؟ دا تا راوړه. ته یې پلار یې که تا د دې حفاظت کړی وې او بچی دې نه وې پرېښی، دا بچی به سبا ستا نفرمانه کېدی. دغه مرداري چې په واده دې وکړه او ته په سپینه ګیره وله ناست یې، ته هم وله ګډېږې. بچی وراره و لمسی دې ناست دی، تا ویني سبا به هغه هم دغه حرکت کوي. هغه به بیا دې ته دین وایي. دا ټول ورانې د دې خلاصه چې راغونډه کې صرف ژبه ده. که دا ژبه ما او تا په کنټرول کې راوسته، زما د پالا قسمې دغه فساد چې مونږ وینو دا به بیا نه. سفیان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعرض کوي ایو شیء اتقى، اے د الله پیغمبره کم یو شی ډیر تقوا والا دی؟ نبی علیہ السلام فاشار بیده الى لسانه، نبی علیہ السلام اشاره وکړه جب مبارکه ته. وی دا غټه تقوا ده، که دا د صحیح وساته او د دین مطابق دې وساته، دا غټه تقوا ده، ته لوی تقوادار یې. او که دا ژبه دې غلطه استعمال کړه نو په معاشره کې ستا نه بد سړی نشته. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی مونږ په کور کې تشریف فرماو، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ناسته، وی بهر نه ګیټ چا وټکاو، اجازت غواړي. وی نبی علیہ السلام چې ولید وی ما ته او فرمایل اے عائشہ رضی الله تعالی عنها، وی دا سړی د خپل خاندان دا ډیر بوره سړی دی، ناکاره سړی دی. خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تره مخامخ شو، نبی علیہ السلام ورسره خبرې وکړې او ډېرې ښایسته نرمې ژبې سره خبرې وکړې. دغه سړي څه مسله وه، نبی علیہ السلام وله مسله حل کړه او روان شو. عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي اے د الله پیغمبره تاسو خو ویل چې دا د خپل علاقې ډېر ناکاره سړی دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي او خو ښایسته اخلاق همدې ته وایي چې ته د چا سره خبرې کوې چې ښایسته خبرې ورسره وکړي. پته لګي که غټه ګناه والی، که سودخوري، که شرابي، په ښایسته اخلاقو سره ورسره خبره کوه، کیدای شي دا سړی دې خوا دین ته راواوړي.
او ته چې ورته اول نه وې ته کافر یې او بیا وله دعوت ورکې نو هغه باندې هغه دعوت بیا اثر نه کوي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل چې کم سړی د خپل ژبې حفاظت کوي الله رب العزت په ده باندې پردې اچوي پردې به پې اچوي د ده ډېر داسې اعمال الله رب العزت به پټ ساتي پټوي به یې او که چېرې د بل عیبونو پسې ولګېدې او بل عیبونه لټې د دې دپاره چې په معاشره کې رسوا کم په معاشره کې ذلیله کم نو ته به په کور کې ناست الله به تا رسوا کوي الله به تا ذلیله کوي هغه نه ذلیله کوي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. بس اخیری خبره هغه ده د خپلې ژبې خیال وساتو. قسم دې داسې کسان مې لیدلي چې سپینګیرو ته کنځلې کوي په دې بازار کې دکې حیا شته او ګیله به د دې ځوان نه کوې ګیله د خپل ځان نه وکړه. تا خپل بچي ته کومه لار ښودلې وه بس تا خپل بچي ته د جومات لار ښودلې وه او که تا خپل بچي ته د بازارونو لار ښودلې وه چې دین پکې نه نو بیا خپله ګیله د خپل ځان نه کوه. نن خو ګیله زه خو دا ویم چې نن ګیله چې هر سړی وي د ځان نه وکړه. وجه دا ده تا د خپل بچي ته او خپلې لور ته دومره شی اخیستی دومره تپېړ دا دې ول اخیستی په دې کې دا څه نه ګوري داسې ده که نه ده. زه چیلنج ورکوم یو نوجوان نیکان به ډېري خو یو نوجوان دې ما ته څوک وښایي چې دغه موبایل ته کوډ نه وي. موبایل خو مونږ سره هم شته مونږ یې وړیکوي ته غټ ته چې څوک یې غواړي ورکوي مونږ ته پته ده څه پکې شته نه. دې ماشوم موبایل کوډ ته کولاو کا دغه کوډ دې کې دننه بیا وګوره دې کې هغه څه پراته دي چې کتلو نه دي وایي چې دې کې د کور ډیټا ده نو ستا نه دا خپله بیبي او دا خپل کور خاندان ستا نه داسې په لندن کې پراته دي چې ته د موبایل ډیټا په موبایل کې ساتي ډیټا پکې نه ده دې کې هغه بله ډیټا پراته ده چې د امریکې او د لندن ده هغه ډیټا تیروره لري که په دغه ډیټا کې ته دلته ولاړ یې مونځ کې په دغه ډیټا کې ته حج ته ځې په دغه ډیټا کې ته عمرې ته ځې په بیت الله شریف کې دننه ته طواف کې خو دغه ډیټا چې دې دا لرې کړي نه دا خپله ډیټا چې دې په دې زړه کې پرته ده دا ډیټا قسم په الله که صفا کړي نو کوشش وکړو چې دا خپلې ډیټې اول نه صفا کړو که دا د موبایل ډیټه وي که دا د زړه ډیټه وي. الله پاک دې مونږ او ستاسو ته د ژبې حفاظت کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و یا الله څه مو واورېد څه مو ویل یا الله پې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله څوک بیماران دي ټولو ته کامله شفا عاجله ورکړي. یا الله چې څومره مسلمانان د دنیا په کم ګوټ کې دي یا الله قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي. یا الله کاروبار نشته حلال او رزق کاروبار روان کړي. یا الله څوک وفات شوي زموږ د دوستانو رشتہ دار والدین څوک وفات شوي یا الله د ټولو قبرونه د نور نه ډک یا الله جنت باغچې وله وګرځوه. یا الله زموږ د نوجوان او د تورسرو یا الله زموږ د ژبې حفاظت وکړه. یا الله زموږ ژبه داسې مه استعمالوه چې ستاسو او په معاشره کې یا الله څوک رانه خفه شي. یا الله زموږ ژبه د قرآن او حدیث مطابق استعمال کا. یا الله کم نوجوان نیک صالح بیبیانې وله نصیب کا. یا الله کمې تورسرې نیک صالح خوندانې نصیب کا. یا الله چا بچی نشته نیک صالح اولاد وله نصیب کا. یا الله چا بچی شته عالمان قاریان مفتیان قاضیان تی جوړ کا. یا الله د مور او پلار د سترګو یخوالی جوړ کا. یا الله مونږ ته د حرمینو شریفینو د دواړو دیدار نصیب کا. یا الله څوک تلي یا الله غیم بوزه. یا الله څوک نه دي تلي یا الله توفیق ټولو مسلمانانو ته ورکه. یا الله چې مونږ د حرمینو شریفینو دیدار وکړو. یا الله څوک په کور کې پریشانۍ غمونه یا الله د پریشانۍ غمونه په خوشحالۍ باندې بدل کا. یا الله په دې جومات کې چې څومره کسان بیماران دي
یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله ورکا زمونږ ضابط الله بیمار دی دعا ولو کې یا الله صحت ورکا یا الله کبل زمونږ مشري زمونږ د والد سے پځي یا الله زمونږ ضرور وي یا الله ټولو ته کامله شفا عاجله ورکا یا الله نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي کې مو یې وکړه کم نه امن غوښتي نو په امن کې وساته او د متاثرینو دپاره دعا وکړئ چې څومره کسانو د کمې پارټۍ سره تعلق ساتي یا الله د دې غریبانو امدادونه یې کړي یا الله په دنیا او په آخرت ولا پیدې ورکا یا الله په دنیا او په آخرت ولا ګټه ورکا یا الله چې څومره مسلمان په دې نمر کې په دې ګرمۍ کې خپل کور یې پرېښی یا الله د کمې پارټۍ سره تعلق ساتي یا الله ستا د رضا دپاره د هغې دپاره منډې وی وی روپۍ راغونډئ یا الله هغه کسانو ته چې چا پکې چانده اچولې یا الله چا پکې منډه والې یا ټولو ته په دنیا او په آخرت د دې پیدا ورکا وصلی الله علی النبی الامي وعلى آله وسلم